او که بیا دا خبره چې کومه ده ریکارډ کوي بیا نقل کوي دا د خلکو منځ کې تعلقات خرابوي بل چاته بیا دا اورول دا بالکل په حرامو چغلۍ کې داخل دي شریعت باغې باندې ډېر وعیدونه راغلي دي مګر که داسې خبرې بعضې چې باغې کې شرعاً تجسس یا ریکارډ کول هغه مجبوري وي هغه خلک د شر نه بچ کولی د نقصان نه د سړي کې ضرر نقصان دی ځکه د دا خبر ریکارډ کوي هغه بیا جدا مسله ده هغه ځان د ضرر د ازالې لپاره دا ریکارډ کول دي تاسو الله دې چې سړی په ټلیفون باندې چا سره خبرې کوي دا یو طرف را لګي او دا بل خبرې ریکارډ کوي بغیر دغه د اجازه نه بیا لګي او د چا باره کې چا خبرې کړي دي نو هغه ته استاوري د باره کې شرعي حکم څه دی چې دا به چغلي او خیانت کې راځي کنه جواب دا چې دا معلومه خبره ده چې دا خبرې ریکارډ کول چې کوم دي نو غالبا دا هم د دې لپاره چې بل چاته دا واورول شي نو کدا بغیر د اجازه نه د چا خبرې چې ریکارډ کړل کدا اجازه نه یا کم از کم دې سی بوای چې داغه د حالت نه دام دنه د معلومه چې هغه بد نه ګڼي دا وتم پته نشته چې بد نه ګڼي کم از کم دې سیم شي چې پته وته ولګي چې هغه بد نه ګڼي بیا هم څه گنجائش پکې شته لیکن دغه نشته او اجازه خو بالکل نشته نو دې کې زیاتې دی یو قسم خیانت او کبه دا خبره چې کومه ده هغه ریکارډ کوي به نقل کوي دا د خلکو منځ کې تعلقات خرابوي بل چاته بیا دا اورول بالکل په حرامو چغلۍ کې داخل دي چې کوم شریعت باغې باندې ډېر وعیدونه راغلي دي او عذاب قبر هم باغې باندې ذکر شوی دی داسې قسمه د خلکو د پاره قرآن او حدیث کې ډېر زیات وعید اصل خبره دا ده چې د خلکو رازونه خورول عامول او نشر کول چې کوم دي نو دا حرام دین اسلام چې کوم آداب سره راغلي دي باغې کې دا ده چې بل چا جاسوسي کول پټ رازونه معلومول دا حرام دغه د علم او د خبرتیا نه بغیر دغه رازونه ښکاره کول دا حرام دي ډېر دلایل قرآن او حدیث کې دي کې د باندې راغلي دي لکه قرآن کریم کې سورۃ حجرات کې الله فرمایي اے مؤمنانو ځان بچ کړئ دا ډېر ګمان نه ځکه بعض ګمان نه ګناه ده او بیا فرمایي ولا تجسسوا تاسو تجسس مکوئ په یو بل پسې لیدکې مه نه کوئ د یو بل رازونه مو معلومول بخاری مسلم حدیث ابو هريره رضی الله عنه هغه کوم دغه سیر راغلی ځان ساتي د ګمان نه ځکه دا ګمان ډېره دروغجنه خبره ده ولا تجسسوا تاسو تجسس مکوئ ولا تحسسوا دا دو الفاظ استعمال شوي دي په حدیث علماء دا غي فرق دا ذکر کړی دی چې تحسس او بحث چې راشي دا خو یو قوم خبرو ته وکي خودل ته وي او د تجسس چې کم دینو دا عیبونه لټول دي ته ویل کی او چا ویل چې د تجسس چې بجیم سره راشي دا پټي خبري معلومول او اکثر د شر د پاره استعمالي او چا ویل دي چې تجسس دي ته ویل کی چې د بل چا د پاره ولټه او تحسس دي ته ویل کی چې د خپل ځان د پاره چلته پټي خبري معلومه او سو کوجه دا یو معنی دا یو مطلب دی یو بل دلیل دی حدیث ته ابو داود کی روایت ته جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا حدث الرجل بالحديث کله چې وسړی خبره بیان کی ثم التفت به دې خو دې خو وکاته فهي امانه دا امانت مطلب د دې په خیال ساتي کې دی ونه ساتو خیانت بکې صحیح حدیث ته البانی صحیح کړی دی باندې یو تشریح د دې حدیث مولا علی قاری دا بیان کړل مرقات الفاتح کې چې بیا دې اخو دې خو ګوري معنا دا چې ستانه ثم التفت بیا لاړ شي یعنی ستانه غایب شي او د دې زین مجلس نه جدا شي او نور علما او قانون معبود کې راغلي دي ثم التفت چې دا سړی بیا ستاسو سره خبري وکي نو دې خو دې خو ګوري یمین او شمال خیګس طرف ته د احتیاط د پاره فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره چې کومه ده دا چې دې کوم کوي نو دا امانت ته دا چاته چې بیان کړل د سره د امانت ته کې خو حکم د دې حکم د امانت ته د دې ځای کول په اخکار کول سره دا جایز نه ابن رسلان فرمای چې د دې سړي د اخو دې خو قتل چې د علامه د دې ده د یریږي چې بل څوک به ووريږي مطلب دا چې دا راز صرف تا وایم نو دا دې شول که په خله چې وته دې سړي ویلي چې ګوره دا پټو ساته دا وزن سره پټو ساتي دا امانت شو سره نو دا دلایل او د نور د دین معلومیږي چې د مسلمان لپاره دا جایز نه چې هغه د چا پټ رازونه معلومي یا دا هغه خبره ښکار کوي چې هغه بده غني چې خلک دا غي خبر شي او دا معلومه خبره ده چې دا د ټلیفون د خبرې چې کمی دا خصوصي وي دا د خاصو کسانو په منځ کې دیو جن خو هغه خبره اترو کې کلاو لګي مطمئني چې زموږ د خبره چې د بل څوک نه نو دا څه قسمه ټلیفوني خبرې د تجسس کول معلومات او ریکارډ کول دا حرام دي او دا یو قسم فجور دی بدکاری دا او دا خیانت دی مسلمان لپاره دا جایز نه چې دا وکي یو حدیث دی سنن ابي داود کې راغلی مسند احمد کې هغه جابر رضی الله عنه حدیث دی چې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم المجالس بالامانه مجلسونه چې کوم دي په امانت سره مونوی رحمه الله فیض القدیر کوي چې معنا دا ده چې د خپل ملګری د مجلس ته ملګری خبره بده نه خوري مګر ها هغه ځینو کې د سپ خورول شي چې باغی کې داغي پټول حرام وي مثال هغه سړی دي سي پروګرام جوړ کړل چې مسلمانانو ته ضرر رسوي او دغه بیا اخکار کول خو ټیک ده یو ځکه دي سي فرمایي چې مجالس خيسته مجالس چې کوم دي
د دې کې امانتداري وي. معنا دا چې د دې به خیال ساتل کېږي چې په دې کې کومې خبرې وشي، مشورې جرګې وشي، نو دا به نه خورول کېږي. دې چا لپاره دا جایز نه دی مجلس پالنه چې د خپل ملګري خبره چې هغه بده ګڼي چې دا دې خوره شي هغه دې خوره. نو امانت کې دا خبره هم داخله ده چې ته به د یو انسان خبرې چې کوم دی نو هغه به نه ریکارډ کړې، تا ته پته ده چې دی دا بد ګڼي او اجازت نه ورکوي، او خاص کر په هغې کې چې بیا خبرې داسې دي چې چاته پکې ضرر ور رسېږي یا د هغه بې پرده چې کومه ده نو هغه سېږي په هغې سره. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو، اواز وکړو اوچت اواز سره، ویا معشر من اسلم بلسانه، ډلې د هغه چا چې هغه مسلمان شوی دی په خپله ژبه باندې، ولم یفضي الايمان الى قلبي، خو د ایمان د هغه زړه ته نه دی رسېدلی. لا تؤذوا المسلمین، مسلمانانو ته ضرر مه ورکوئ، ولا تعیروهم، پیغور مه ورکوئ، ولا تتبعوا عوراتهم، او د هغوی په عیبونو پسې مه ورپسې کېږئ. او بیا فرمایي څوک چې د خپل ورور مسلمان په عیب پسې ورپسې شو الله به د په عیب پسې ورپسې شي، څوک هغه څوک چې الله د هغه په عیب پسې ورپسې شو نو شرموي به، اگر که ولو فی جوف رحله، اگر که د کور په منځ کې دننه وي الله به شرموي. ترمذي حدیث دی. داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ضرر ولا ضرار، ضرر ورکول دا نشته دین اسلام کې، ضرر چې کوم دی منفي دی. د دې په ازاله کې دین به ځان ساتلی کېږي. مسند احمد بن ماجه حدیث دی. نو کله چې دته دا پته وي چې دا کوم کس ما سره خبرې کوي، که داسې پته ورته ولګېده چې دی دا ریکارډ کول بد نه ګڼي نو خیر بیا خو حرج نشته، خو که چېرته شک هم راغی نو په کار دا چې تپوس ترې وکړي، اجازت ترې وغواړي. مګر که داسې خبرې بعضې چې په هغې کې شرعاً تجسس یا ریکارډ کول هغه مجبوري وي، هغه خلک د شر نه بچ کولي، د نقصان نه، دې سړي کې څه ضرر او نقصان دی ځکه دی د هغه خبرې ریکارډ کوي، هغه بیا جدا مسله ده، هغه ځان د ضرر د ازالې دپاره دا ریکارډ کول دي. خو که چېرته دغه مقصد پکې نه وي نو بیا دا ریکارډینګ به ذاتي خود ضرر دی، نقصان دی، دې نه شر او فساد ولاړېږي. نو دا چې کوم دی بغیر د هغه د اجازت نه دا هم تجسس کې هم راځي، په خیانت کې هم راځي، او بیرته بل چاته منتقل کول دا خو بالکل ګناه کبیره ده، چغلي ده، حرام کار دی. دې نه یو مسلمان ځان ساتل دا لازم دي. والله اعلم.